أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. ختم قرآن करीम के बाद जो चाची कुरान करीम इख्तिताम था रसूल ले और चाची यानी चाची ख़त्म कर ले और चाची तक कर ले तुरता मुबारकबाद पेश को और चाची ख़त्म न कर ली दाई दफारा इनामात मुकर्रशी दी दागी सरपरस्त बा दावत वर्को मा राजी बा पर इनाम वसूली
اولنې بنت جهانزیب هغه ته دعوت ورکوم چې راشي او د انعام وصول کړي. بل انعام هم دی د بنت جهانزیب هغه مفتي صاحب ته دعوت ورکوم چې راشي او دوی انعام ورکړي. بل دا زوج افسر د هغوی سربراہ ته دعوت ورکوم چې راشي او د هغوی انعام وصول کړي. بل ماشومه چې هغه بنت بحمل نو د هغوی سرپرست ته دعوت ورکوم چې راشي او د مفتي صاحب د لاس نه خپل انعام وصول کړي. د ختم قرآن نه بعد زه طالب علم عظمت الله ته درخواست کوم چې هغه راشي او نظم پیش کړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. ورلري كدربانا جبريل ما بالنبي سرور درا سرا درخي جو قدردانا مکی مدنی هاشمی دل پر درا سرا یورلری کدربانا جبریل ما بالنبی سرور درا سرا درخی جو قدردانا مکی مدنی هاشمی دل پر درا سرا او فحکم دا مولا معبود خامقام یتلے وانفس بلارد مسجد اقصا مراغلے یفحکم دا مولا معبود خامقام یتلے وانفس بلارد مسجد اقصا مراغلے دے امر لسبحانا یوازن یندو خیر البشر دیرا سرا یورلری کدربانا جبریل ما بالنبی سرور دیرا سرا درخی جو قدردانا مکی مدنی هاشمی دل پر دیرا سرا داخل تھی هاشمی نبی فمسجد الاقصا شو فضل دباری شو امام الانبیاء شو داخل تھی هاشمی نبی فمسجد الاقصا شو فضل دباری شو امام الانبیاء شو ابدل بدهر چانا سردار دجالو کونین معتبر دیرا سرا
دربانا ورلري كدربانا جبريل ما والنبي سرور درا سرا درخيجو قدر دانا درخيجو قدر دانا مكي مدني هاشمي دل بردرا سرا فمسجد الأقصى ختم أساش وإسماعيل معراج إرادة مصطفى شو إسماعيل يا فمسجد الأقصى ختم أساش وإسماعيل معراج إرادة مصطفى شو إسماعيل अबदल दे दहर चाना अबदल दे दहर चाना परमान दख तो बरादा बरदेरा सरा योरलरी कदरबाना वरलरी कदरबाना जिब्रील मौबल नबी सरवर देरा सरा दरखी जो कदरदाना درخيجو قدر دانا مكي مدني هاشمي دي بردرا سرا يورلري قدر بانا ورلري قدر بانا جبريل موبل نبي سرور درا سرا درخيجو قدر دانا درخيجو قدر دانا مكي مدني هاشمي بالبردرا سرا माशाल्लाह द तालिबुल आजमत अली द बेहतरीन नातना बादो द बयान लपاره दावत ورکو زمونږه محترم ملګری حضرت مولانا مفتی فیصل حیات سے شعراشی او زمونږ استاذ مفتی د قرآن او د حدیث برنا کې بیان کی حضرت مولانا مفتی فیصل حیات الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأكرمه بالعلم والحلم والورع والبرهان وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير
صدق الله العظيم. زما زمین دوریدونکو بطولو ناول هغه معصومانې هغوی د الله رب العزت قرآن مجید اختتام ته رسولی دی. زه هغوی ته د هغوی والدینو ته او چا چې د هغوی دپاره دا کوشش کړی و چې دوی د قرآن زده کړي، دوی د قرآن والا جوړ شي او قرآن خواندې شي. هغه استاد او معلمه او د هغوی والد محترم قاری فیروز خان صاحب مبارکباد پیش کوم. یقیناً دا د خوشحالۍ خبره ده چې سړي په کور کې یو داسې رڼا بلې چې هغه رڼا بل ته هم خیر رسوي. نو الله دې داسې شوې زموږ په کورونو کې بلې ولري او الله دې بلې کړي. دا پروګرام متعلق د زنانو دی. کوشش به زموږ دی چې موږ په دې خپل بیان کې د هغوی سره لږ مخاطب شو. مخکې مفتی صاحب محترم ډېرې خوندورې خبرې وکړي، دومره بې مثاله خبرې هغه وکړي چې په هغې کې زمونږ اصلاح شوه. ستاسو نه خو نه یم خبر، خو زمونږ د علماو په کې هم ډېره اصلاح شوه. زما خو دا رایي وه چې بس په هغې به اکتفا وشي، بس هغه به پوره شافي او کافي. خو د قاري صاحب دی او د مولانا انعام الله صاحب د هغوی حکمونو زه به تاسو ته یو مختصر یو څو خبرې وکړم. کوم آیات مبارکه چې ما ولوستو، دی اولنی آیات مبارکه کې الله رب العزت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دوه خبرو پیغام ورکړی دی. یو ته کلام ثبوتیه وي، دویم هغه خبره ده چې هغه کلام نفي ده. دا یو کار کوه دا بل کار مه کوه. کومه خبره چې ورپی کوه نو هغه دا ده ان اکون اول من اسلم، چې زه دې شم د هغه چا نه چې هغه تابعدار د دین دي او د الله رب العزت په قانون روان دي. دویمه خبره دا ده ولا تکونن من المشرکین. د مشرکینو صف ډېر خراب دی، د هغوی صف کې چېرته ونه درېږي. مفتي صاحب محترم مخکې په هغې وضاحت وکړي. دا دوه خبرې ولې کوه؟ دا ځکه کوه دې خلکو ته دا هم ووایه چې انی عصیت ربي عذاب یوم عظیم. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د طالب العلم مخکې نظم کی اشاره وکړه چې اے عرشن والله د الله دربار ته موږ در روان یو. اے ملایکه ستا په دروازه ولاړ یو ورکولا وها. یو جمله پکې هغه دا و چې ګورې یاد ساته زی بې وینا نیم راغلی، ما سره فرمان د رب موجود دی، د الله په حکم را روانه یم او زما سره ملګری محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. هغه امام الانبیاء چې مسجد اقصا کې رو یې کړه چې هلته امام شو، افضل الانبیاء شو. هغه لوی سړی دی،
اگر پیغمبر فرمائی کہ انی عصیت ربی عذاب یوم عظیم کہ زد خبر رب نافرمانیوں کا مزرسن یریگم دا عذابنا او عذاب عظیم لوی عذاب یوم عظیم عذاب دے دیر لوی عذاب دے داغین یریگم گرے علماء بدی پوئیگی یومن زان لنکیرت و عظیمین زان لنکیرت و پدوار باندی تنوینین داخل کری تنوین عذاب دے خوب عذابونو کی تطور نلوی عذاب دے داغین یریگم دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی خوبیائی درم خبرتا درم آیات کے اکڑا چکہ پتہ غورز باندے سو اللہ رب العزت پچھا باندے رحمو کی آغبئی دغب یا کامیابی لویا دا ذالک هو الفوز المبین فقدغ رب پچھا باندے رحمو نکی این یمسسک اللہ بزر فلا کاشف لا کدا اللہ چاہتا زرد رسول غوارن فلا کاشف لہو نشتے داغی ضرر بندون کے پر اسموں کو آسمانوں نے کی اللہ ہو کہ بندے صرف دا اللہ بیا بزوئے اور بیا فرمائی وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور کاغذ چاہتا نہ پرسی فائدہ رسی نو داغیم سو اغا دروازم سو کشی بندولے دا سلو پینزایات ماتا استوئے دی آیاتو مبارکوں کی مضمونوں ندی اولنے خبر دا اسلامیت دو چی مسلمان کیتل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی دا زمارہ بار شرط نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئی سٹوڑی خونائے بیا بلے کو گیخت کیا عزت تبوز کو معمولی خبری کو میوسو خوچے زیان ستاسو حاضری دا سینا کہ خلق ہوئی چی میزا سر کی پروگرام ہو خلق ہوئی دا سی چرکو ہم ویخیے یہ بولو سرنا ہوئی کمودری دو سرنا ویخیے ماشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر ہوئی اولنی خبر دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دادا چی ماتا زمارہ فرمائی چلورے مسلمان شاہ نبی صلی اللہ علیہ مسلمان ہو دیکی دعوت ورکی قوم تا دیکی دعوت ورکی امت تا چے امت ورا کتا مسلمان نشوی اے امت ورا کتا تابدار تا دین نشوی ستا جونتے روٹے پیدے کار رہے بسا سے جونتے چتا تابداری تا دینو نکڑا تا سچا و صحیح مسلمان جوڑ نشوی نبی علیہ السلام دین فرمان ہوئے انی عصیتو ربی عذاب یوم عظیم داورے برے کا مسلمان دل رانلو یو سڑے اسلام قبول نکی یو سڑے مسلمان نشی دوما خبرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلا زمان سر برے تا یردا تا خم دے چی برے تا آخرت عذاب دے خطرناک دے دیر سخت دے دیر ناشنانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دا دویمہ خبر ہے چکورا مسلمان باول مسلمانی چیتے کامیابی دل غاڑے مسلمان جوڑے دل بغاڑے مسلمان جوڑے مسلمان ستوئی مسلمان بھی تنوی چیو خبر اسکا دا ذہن موافق توئی من دا اسلام لینا یہ پینسا وقت منز دے پینسا وقت منز کستا کم ٹیم طبیعت برابر منزو کا اور تو مسلمانی نہ دیتی اسلام دی توی چتا پینسا وقت منز دے دا پارکم چیز دا اللہ نے یریگ مینی آخافو انا سیتو ربی عذاب یوم عظیم ز مسلمانیم کزدا پینسا وقت منز نکوم زنخل رب نے یریگ ما مدہ اسلام دا پارا اولنے خبر یرش سڑے چی مسلمان جوڑی کی دے با اول یرزان کے پیدا کی سو پیدا کی مدہ تاس دی اصولی سونے پیش یہ سڑی کی یر نہیں دے ڈیوٹی کی دا خودکارا مثال ہے
یو سړی د پیټه حکومت را بساسه یره راغله ګورا کله چې یره راغله نو دا سړی بس سچا مسلمان جوړیږي کله چې خوب راغی دا مسلمان سړی با صحیح او برابر مسلمان جوړیږي ځکه علما فرمایي عبادت د دریو سيزونو نوم دی وسو درې یو عبادت نوم دی د عاجزۍ دویم عبادت نوم دی د تمین دریم عبادت نوم دی د یری یره پکې را نو سړی کې یره دا د الله نه یریږي د الله نه پرشر کې دی د ګناو کې نن سبا موږ ګناه کیږي ولي کیږي موږ ګریوان کې سوچ نه وکړي موږ دا فکر نه وکړي چې زما رب دربار ته به پیش کیږم مانه به تاسو وي قرآن بیانې کی کنه وخت نه پرېسته موږ قرآن وایو راشا صحابه نه تاسو کې صحابيات وې صحابه کرامو سارا ته تاسو قرآن بیان شوی دی په تاسو څومره اثر کړی دی موږ اثر کړی موږ نه کې اثر ولې قرآن تمن هغه وګونه نه دیخي قرآن تمن هغه سره نه دی ورکړی قرآن تمن هغه سترګو نه دی کتلی کوم سترګې او کوم وګونه کوم چې الله ته صحیح سي د استعمال لپاره راکړو هغه استعمال موږ په قرآن کې دا نه کړی سړی ته تو وایا تا په پیښور کې پلان کې معلوم دی دیوا وګتا چاره تاسو کې چې قرآن کې سورۃ الانبیاء کوم ځای کې وي معلوم دی ولا قرآن تاسو وایي نه کوی نه دی معلوم یو سره دا تاسو کې سورۃ بقره کې څو آیاتونه دي مونږ ګورو خو مونږ د غرض کتل نه کړي مونږ سوچ نه کړي مونږ فکر نه کړي عالم لګیا دی عالم وي مونږ هغه ته نه دی خلې چې دې سویلو سب بیانې مونږ ته سوچ یره نو کله چې یره رااله نو مونږ بیا کاروم کوي کار بیا کوي صحابه نه تاسو کته قرآن دو خبرې وکړي یو به دا ویل چې صحابه نه تاسو کته قرآن تاسو کې څومره اثر کړی دی دیم صحابه نه تاسو کته تاسو کې یره څومره اورنۍ خبرې راځي قرآن څومره اثر کړی سړی دی شیطان الجاهلیه باندې مشهور عمرو به وته نبی صلوات و سلام پر سرا روان دي چې نبی صلوات و سلام نه نعوذ بالله سر په کوم دي نبی صلوات و سلام مدینه منوره تر ورسید نبی صلوات و سلام جمعات کی مانزه ته ولاړ دي باخامن شروع دي نبی صلوات و سلام فرمای وطوری وکتاب مسطور فی رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع دی آیات کے نبی سلام له من دافع اغا عذاب سوک نشی بندولے اگوی تسوک دیوان نشی جوڑی دے اغا واقع کی دن کے دے دیوی کادت ایتیر قلبی تمرا روپ پمارا ہے تمرا یر پمارا لا نیزے وچی زمان سوچھو دیوی او ماو فرمائل یا اللہ او زمان روا او زمان پرورش کرن کیا دا غورما اقصرت هذه الصلاة او ام سلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ دامنس کم کی دما خاموز دے دا خطری رکات بدے گئی یا اللہ یا دامنس کم کی یا جنبی سلام فسر کی تاواجے جدے سلام والے منس کی اختصار ہوگی جنبی سلام سلام گرزو دا سڑے راگی نبی سلام تے تور روبا سلوکی ہوتا اے دا اللہ رسول علیہ السلام دا تور ماتا پسرا وڑے دا تور ماتا پسر استری دا وستاف وغدا کبتی تور زما سروے ام ہاتھی یدکا وانا ابایوکا واسلم علیکا یا اللہ سرا کہتا بندو ایمان رورم او اغزمن چی پتا نازل شیری قرآن بیان شو من تا قرآن بیانی کی من بسر پیدا والا من دا ملیان ازگار دی سڑیا دا ملیان ازگار دی وہ خلے صادقانو سیاسی سڑے اخبر سو وہ ہر سڑے میری تروان دے
ځان سودا ہے تو جی چورابی علی تو توزگاروں نے اور جزد اللہ کتاب بیانوں ما زد دین بیانوں زوزگارے ما لو کان بیان کتاب اللہ تشددا فانا اول بفضل اللہ متشددی شاید خیر لکھنا ویتا بعض خلق ہوئی چتا قرآن بیانوں دا دین بیانوں دا زیادہ بھی مولا داوے وزد اللہ پا فضل اول متشددی تاستم یو خبر ہوگا کہ آغی خلقوں کی سمرہ یروا دیم صحابی مانزت اولاد واغتا صورت وید السماء انشقت وازنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت دا صورت ویلیو رکات کے چکرت آیات ہوئی دا صورت وی مانزے کی یو حادی بھی غیبی آواز کی او سوالا او قرآن خوانا او قرآن ویون کیا حسبک حسبک بس کا بس کا بس کا سادی قرآن ویون سرا سرہا پیریان تاپس رستو قرد پسی اولا دے تاپس امامتی کیوں عمر کی بس کا دے قرآن بس کا سلام کرسا دا قرآن دورا سر کے صحابی اولاد دے وانزتا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها اور دی مضمون دی آیاتن مضمون مطلب سرے کرچ وجرقی کی تاسمت پجرت دوسرا واخرجت الارض اثقالها روب باسی تاسمت خپل دران دران پوچنا تاسمت تپوس دن پوچھے مسلمانہ بھی کنا فقی ہوگا نا دن پوچھے واخرجت الارض اثقالها باس مکبا پورت قیامت پر دران دران پوچنا رو باسی دو مطلب مفسرین فرمائی یو مطلب ہوئی دا دے چی تیز مکہ کی مڑے خرشوی دیتا پر رو ولیز مکہ ویتا مکہ دویم دی آیات مطلب دا دے یا اللہ پلان کے دا پلان کیسوے دا پلان کیسے اسی دن کے پما دا پاس ولالو غیبت کو یا اللہ پلان کے دا پلان کیسوے پما دا پاس ولالو چغلی کولا بہتانے لگاو تومت لگاو زنائے کولا دروغے وے ستا خلاف کو ستا خلاف روانو ستا دا قرآن مخالفت کو ستا دا دین مخالفت کو اللہ شیطان تابداری کولا داس مکا پورز دا محشر با ستا خلاف کو ایور کی دا اللہ پدبار کے من داس مکا محتاج دا من داس مکا غریب و عاجز دا نبی علیہ السلام فرمائی دا غورزن ہوئے رہے گا کتا ٹولی دنیا ستر کی استان پٹی دینو دا سوچو کا چگورے دا آسمان دا آسمکی دا ستر کی استان پٹی دکا قرآن ہوئی فما بکت علیہ السماء والارض پتی سڑی باندن آسمان جڑل نسمکیو جڑل مفسرین پائی سمطلب دے نیک سڑے تا دنیا نلال سمکہ خپی چی اللہ دیندار سڑے پما دا پاسا بگر زیدو پما دا پاسا بہسیدو داغت چلن خولے ہو داغت کردار خولے ہو داغت خبری تجیگی میں اللہ دیر خسرے لارو دا آسمان ہوئی اللہ دا تم خلق گناہگار دے دا یو سڑے پاک سڑے پڑی کلی کیوں سے دا غدیم واغس اسمانوں جاڑی دا اسمکم جاڑی سوچ پکار دے قرآن بیانے کی قرآن نیرہ غستل پکار دے داز مکبہ پورز دا قیامت زماستا خلاف کوئی ور کی چی دین سان زمانہ بغاوت کرو دین سان پما دا پاسا زیادے کو ناروائے کولا ظلمی کو یا اللہ دائے کول یا اللہ سوزی کو یا اللہ دائے کول داز مکبہ زماستا خلاف کوئی ور کی آگر دنے رکھتا اس مسلمان آگا ورنے خبر روالا مسلمان زانتا مسلمان ہوئے صرف شناختی کاٹ کی دے مسلمان دے مور کا تو دیزین پپرا دیو مرتا تباہ پلان کی دا قوم تباہ کو دا اتا خزانہ تباہ کو خزانہ پر شرک کو لگو اللہ دی دوسر پیری تباہ دی دا ملک پریدا وقت تخبر پدیش پک جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی
سړی لګیا دی چا ورته ویل پلان کې ځای کې پیر دی دی روان شو د هغې پیر ملاقات لري چې لاړ پیر صاحب په جومات کې وه په چاپ کې ناست دی ږیره پیر صاحب ناست دی په چاپ کې ږیره خوري هغه حیران شو ورته پیر یو ږیره خوري هغه ورته وایي ریشمه تراشم ولیکن دل مردمان میں خراشم ٹکتا کی رخ ریما ٹکتا ویخت خوخ ریما دن میڑ سپا دے دنو خلق نماز میں سپا دے ریشمه تراشم ولیکن دل مردن نشد چانخ ریما شد چان بربادو وہ ریشمه تراشم ولیکن دل رسول اللہ میں خرچازن خوکے لیکن صلی اللہ علیہ وسلم پر رات کو دادا نبی السلام کو زد چالو راکاگی تو دادا غ سنت دی دادا غ مخالفت کئی غفیروی جزاک اللہ کے چشمم باز کردی تاتا دی اللہ دنے کی ہدایت دی تا خود ماستر گرانا کلی دادیا چھے قدیسہ خبر ہوکرا دا یوی دی دینا پبرم مسلمانان داخل سنگ استعمالی گی پدی غیبت کی گی اور تاسو سوچو ساتھ چمون پاسر سو گئی دی بشی لساتے گھنٹے بشی سوچ پکار دیزے چی پاسی دلے ماں آیا ماں اول پاسی دل بعد سنت موابقوں کر سنت خلافو نبی السلام جی سارک پاسر دو ویل مسلمان خودی توی چی داغت تابیداری ویلا بیا داغی لرستو موز دے نو منز خو بیا کول دی خود جمع سر کول دا داغ تابیداری دا نو بیا دیشاک منز کول دا داغ تابیداری دا بیا دا چاش منز کول دا داغ تابیداری دا بیا ستا ڈیوٹے نتلے تا خپل کور سے کار کڑے دے دا کارتا پسنیت کڑے دے پسیر آدھے دی کڑے دے کدا خپل باڑے لی دی باڑو لی دی بل طرف دا دی پسنگ یہ تاڑو لی دی دا دور خبر تب سوچ کے علم بیا رست زان باندې ټاپاو لګو چې څومره مسلمان دا سوچ وکړو او زمونږ د زنانو ماحول روان او خدای بخیلی اخو مدرسه شته نه دا تاسو ډیر دیندار خلک یې دین ته زورېدو خلک یې الله ګواهي په دې کلي کې دا دوه کلي چې ډېر فخریتن یادوم یو بلندی او یو دا مې احساس په دې کې دین شته دین پکې شته دې خبره کې شک خو دین چې سړی سره څومره دی حق دی بیا نو مونږ څه ته نو چې مونږ څه پبلس دی په خپل پسشته کړه داسې چې ما ته معلوم دی دغه مونږ یو محدود دی ګلاس وګړي مونږ څه دا وګړي ټول څنګه نورشته نو دی ویني ټول دغه دی دی یو تاسو چې ټول به دغه دی بس ودا خو له ساده تل څه خو ته لري جلبمونه لري دا نه دي تا کې دی ټول کړه ډکته دغه سي دین دی ورو ته ټیک ته تاسو به کوی تاسو به علمي تاسو به یو څو خبري زما سره په دین کې یو څو خبري کلمات دا زما ملګری د دې ټکی لایق زنه مې خدای ماته مفتي سي زما سره په پښمان یو څو خبري په دین کې دین ډیر لوی خزانه ده نو موږ دا دین وکړو کې دین شته دین محدود عالم ته دا نه وایي چې ما ته مخکې ووایه ما ته بېګا چا ټلیفون کړو ډاکټر هغه یو تپوس وکړو ان الله عنده علم الساعه د سورې لقمان اخري آیات دی په دې کې پنځه خبرې الله ذکر کړي تاسو د پنځو د علم باره کې تاسو خبره پنځه څیزونه دي چې د دې پوره چا سره نشته یو پکې دی ویعلم ما فی الارحام الله ویلي دي چې د میندو په خېټو کې سړي تاسو ته بدونه لګوي په ځان د دې تاسو ته پته نشته دا قرآن ویلي نو هغه دا غل سړي کوېسچن دا سوال دا چې اوس خو په الټراساؤنډ باندې پته لګي نو مې تاسو مطلب زما دا مطلب دا یاد سو غلط ډاکټر دی او ایم بي بي ایس ډاکټر کوم ډاکټر دی میں سب مطلب دے استاد خبر دا یاد غلط دے یا نا وہ قرآن وہی چھ نہ پوئی گی بے اور اس اسباب سے سڑے پہ پوئی گی وہ کمن تدا مانا چاہ غلط میں تا تمانا بالکل صحیح شہیدہ
ويعلم ما في الارحام دا معنی دے ما علماء تا دا معنی دے دا ما دا عربی کی ځان ټکی کنه یو ما استعمالي کی یو من استعمالي دي ټول کې فرق ما چې راضی دا د غیر ضروري کول لپاره معنی بچا کې ثاني تو چې ما هاذا شی دا څه شی دې پر کو ما نو تو دا ګټه دا څه شی دا چت او چې دوی چې دا چت چا دی نو دې لپاره به من لفظ من قرآن سویلی یعلم ما قرآن دامن دی ویلی چې یعلم من فی الارحام قرآن سویلی یعلم ما فی الارحام یعنی چې باغه کې سان نه ورزول شوی تمې نه پوهیږي چې دا لګ دی قرآن ہے صحیح دی صحیح دی که غلط بالکل درست دی خو هغه مسلمان کامل نه هغه زما د علم موافق دا آیات بل ټکی هغه نه شوی ځکه هغه الټراساؤنډ هغه سټ ته خطر دا ولې مسلمان خپل اسلام پرېښودی دی مسلمان کېدل پرېښودی دي موږ چې کله مسلمانان جوړ شو صحیح او که موږ داسې مسلمانی چې غم په خپله طریقه خادي په خپله طریقه اشر په خپله طریقه غوبل په خپله طریقه سنت په خپله طریقه پاتې شو دا خو انسان هم داسې ودونه کوي بې قانونه او ما تاهم کړو ما الفرق بیننا و بینهم او غیر مسلمانانو په منځ کې فرق موږ کې او مسلمان غیر مسلمان فرق موږ او موږ کې فرق دا دی چې زموږ واده دا به د اسلام زمون زنانه چې کوم لباس استعمالي د اسلام موافق زمون په واده کې چې کوم ډول سرناغه کې دا اسلام ته وي موږ مسلمانان یو دا ډېر د درد نه وایم چې موږ دعوت اسلامیت کو موږ مسلمانان یو موږ کې اسلام دی او چې واده راشي و اسلام دغه دی چې تکلمه شاته الله اکبر مولا وي او قبر کې لیکي بیا ډیرې تولوي تا خو ټول کارونه د اسلام خلاف وکړو په اخر کې بیا دا یو کارو خلاف نه پکار مسلمانانو ځان ته مسلمانان وي مسلمانان بیا سچا مسلمانان جوړ صحیح مسلمانان جوړ زمون غمونه څنګه ورته زمون غمونه څنګه درې وزن زیات دا زمون غم خوراکونه کې څومره په څو خرچ کیږي دا زمون غم دې غم او کیږي په پروګرامات ونډه په کې ونډه او دې غم نو په چابي واغم د بلاس وکړ نن پتا غم راغی زه تعالی ډوډۍ کوم ما ونډه کړه سبا ما راځي ته وایې چې پور دې برابر کړم تا بدل ده تل کبي تل دا دغه جواب اته بیا وې سړیا نو ما مې نو ته سوندره سي تا دا هغه ته رسول دې دا غلطه وکړه تا هغه نو ته ځاله ونډه دې کړی و چرګان راړو سره کول له بس پلې کې وبې خاندل په دې نو تا دا کوي هغه څه نه ښکار کړي دا ګور د اسلام موافق زنانه دي ګور زنانه ټول دا یاد ساتي دا ته شریعه سره ویوا کوم زنانه ناپوه کوم زنانه جاهله د دې خاوندو په ورځ د محشر په تا زنانه د خپل ګریوان تلاش ته خاوند ګریوان تلاش یا الله دې خاوند زمانه دنیوي پیدا غوښتي دله ما جامین ځري دي دله ما وخت په وخت ته سنبال کړی دی دله می بوټان پاک کړی دي دله می ډوډۍ پاک کړی دي الله خو ته می ډوډۍ وړي دا غوونه دي یا الله دا می کړی دي دا می کړی دي الله د ماته دي دعوت دی به سلام فرمایو دا سړي لپاره به جنت حکم شوی دا خزه به جنت ته روان دا خزه به جنت ته روان او جنت ما خپل یو ځای کې خبره کوله کوم هغه کې ما ته به یو وی مفتي سه مور اوس د خبره د ورخه وخت دی دا غره موږ دا نه شو قابو کولای و مړه دا ځانه اوس مونږه نشو قابو کولای په اسلام کې د ټولو نه بدترین څه څه دی جائز دی خو ناپوهه دی طلاق څه طلاق په طلاق کې بیا اقسام دي
یو قسم طلاق دا دی چې هغه کله کله ورکول واجب وي طلاق ورکول صحیح واجب وي دویم طلاق ورکول کله کله سنت طریقه طلاق احسن طلاق سنی ورکول دیم طلاق مستحب دی لکه بتاوی قاضی خان وی چې کوم زنانه منځ نه کوي دې زنانه طلاق ورکول مستحب دی دا بتا څه چوي وی بابا دا وی اسلام زور نه غوړې دی اسلام ستانه تم کوي چې تا ځان ته مسلمان وې اوس بستانه ته تم ساتم اوس پته زما احکام مني ته به زما قوانین مني زموږ زنانه پرده کوي پرده پیژني دا خو زما د خپلې تروړۍ د ماما د نیکه د خپل کړوسي د ګاونډۍ زوی دی ته نه سره پرده کوي په دویمه پیره بیا ویلې دومره لرې دی شجر مسل دا پرده شوه نبی آخري خبرې نبی صلوات و سلام جمعات نه را روان دی کور چرته را روان دی جمعات نه را روان دی کور چې وایي کتل یو زنانه را روانه نبی صلوات و سلام چې داسې ناڅاپه وکتل نو د هغې قدمونه یې ښودل دا د فاطمه الزهرا په شان نبی صلوات و سلام د خپل کور په دروازه کې ودرېد چې دا ګورې چې زما لور د کوره واک راوتې ده ودرېد امام ابو داود رحمه الله دا روایت نقل کړی چې نبی صلوات و سلام د کور په دروازه کې ولاړ دی دغه چې هغه رانږدې شو هغه فاطمه الزهرا کور ته دننه نه ځي په کور نه بار په دروازه کې دې تپوس کوي چې بیبي دي او کور لور دی دروازې نه بار بیا باندې هغه ځای دې تپوس چېرته کوي څه نه ګرځي دا سنت طریقه ده نبی سلام په دروازه کې هغه ودرول چې ته چېرته تللی وې هغه ورته ویل د الله رسول علیه الصلاة والسلام زما په دې ګاونډ کې پلانکۍ وفات شوې ده او زه هغه د هغې خور هغه زما ملګرې ده زما زوړې ده زه د هغې بیمار د تعزیت نه تللی وم تسلی یې ورکړم چې هغې ته مې تسلي ورکړم نبی علیه الصلاة والسلام ورته دوه خبرې کړې یې ورته دا کړې د مقبرې ته خو نه وې څه ورته وایي مقبرې ته خو نه وې موږ درنه مقبرې ته نه ځي نه وای د هغې نه وې راوړي څوک خو ناست یې هلته نبی صلوات و سلام هغې ته فرمایي مقبرې ته خو نه وې تللی هغه وایي نه یا رسول الله زه به څنګ تلمه تا موږ منع کړي یو د هغې نه نبی صلوات و سلام دویمه جمله وایي دویمه نبی صلوات و سلام وایي اے فاطمة الزهرا که ته مقبرې ته تللی وې په دې ځای امام ابو داود رحمه الله خبره مخکې نبی سلام دې ځای پورې ویلي دي که چېرې ته مقبرې ته تللی وې بس امام ابو داود رحمه الله چې د آسماني کتاب د قرآن نه وروسته دویمه مرتبه د هغه دی اولنی بخاري دی دویم مسلم دی دریم امام ابو داود هغه دقه ځای پورې ذکر کړی قیامت سهارنپوري رحمه الله فضل المجهود کې وایي دا بیا تفي کړی ده چې دا خبرې کړی دا یې په خوله نه راتله په قلم دا خبره نه شوه امام نسائي رحمه الله دا روایت ورکړی هغه فرمایي نبی صلوات والسلام خپلې لور ته وویل ای لورې ای فاطمة الزهرا او دا څوک ده نبی سلام دې ته وایي فاطمة سيدة نساء أهل الجنة دا بر جنت کې د زنانو سردار دی هغې سردار ته وایي د جنت سردار ته وایي که ته تللی وې که ته مقبرې ته تللی وې فالنار اولى لك قسم په الله ته د اور لایق دی نبي علیه السلام دا فرمایي فالنار اولى لك جهنم و ستا دپاره لایق دی فقط وجبت لك هغه د جهنم اور په تا بیا واجب دی هغه فرمایي په ما دومره دباو راغی دومره روب په ما راغی زما د خپل کور دروازه خطا کړه زما د کور دروازه خطا دا نبی صلوات و سلام خپل لور ته وایي او کومه لور چې هغه د جنت سرداره ده تاسو څه خیال لرئ
نبی صلوات و سلام تاسو ته الفاظ ولې شنور سنانو ته چې مزه دې مخورو سوچ نه پکا من مسلمانان ټول کتابونه ذکر کړی دا مسله چې زنانه مخوري سره چې مخوري ته مکروه تحریمی ورته علماء کرام ویلي د علماء دیوبند کتابونه پولیس په بحث فتاوی کتاب الجنائز هغه کې دا مسله تفصیلا ذکر کړی چې مغفرو تر زنانو د پاره تلل مکروه تحریمی دي حرام ته نږدې دي زمون زنانه دا پروا نه کوي دا پاک نه کوي پردې اهتمام نه کوي سوده رضی الله تعالی وی وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولى دا آیات را نازل شو چې زنانو کور کې دنه کې عبادت ورغله سوده رضی الله تعالی عنها وی مرشوا خود کور را برابر مرشوا هغه د کور بار تر وته چې داغه د جنازې کټ د کور وروه دا آیات نازل شو فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها وصیت کو چې خلکو وره ما په دفن کوی پتا سي وخت چې خلک زما کفن ومني زما کفن د پاسه کپړه ومني هغه زنانو سره دومره فکر نو زمان موږ زنانو سره فکر نشته فکر پردې اهتمام نشته پرده نه پیژني پرده څه ته وایي پرده د چا نه ده پرده به د چا نه کوي دا نه پیژني زنانه او تاسو څه وایي حجاب د دې مولي صاحب د قیامت پر دې پوښ الله پوښ دوی چې مو یې نو خبرې کړه تاسو سوچ درته ذمہواری ده نارونو نا هر سړی ورځ د قیامت کې داغه نه به تپوس کی کلکم مسئول وکلکم عن رعیته هر یو په تاسو کې ذمہوار دی د خپل ځان ذمہوار دی کړه بچا فن دی هر سړی خو ذمہوار د خپل ځان دی کړه دی خو خپل ځان جنت ته بوتې شي کړه کانه وایي تاسو پرېدا خلک دې پرېدا مور پرېدا زوی پرېدا لور پرېدا ته ولې ځان نه پرېدا نو کدا یو ګوډ مو کده راوړو نو دا خپل بچو یا خدای پاک ته ځواب دی کوم نه کوم نو دې درې تاسو څه وایي بیګا ته تقریر لته یو هغه مولي چې راډي چالاک دی تیز دی ما په تقریر کې دا یو خبر راغله هغه आवाज کوي چې دوی له 15 په 75 روپے کړو 15 په لای میته زه 15 په 100 روپے کوم په 75 روپے په دې حساب دی نو زه چې تاسو سره یو 55 روپے ورکوي یا چې په 43 سره ځان حساب کړئ مو ګوره ولمره چې ذمہوار نه دي تپوس پکېږي د خځې تپوس په خاوند د خځې تپوس په خاوند نه کېږي بچی دی د دې بچي تپوس په مور پلار نه کېږي عزتمند راوګرځو الله طرف ته راشو چې سبانې ورځ مو قیمتي شي او که داسې بې نارې روان وي تاسو پښتو متل لیکئ چې وایي تاسو وکیل کې پرېږدئ او جب پرېږدئ دې وکیل دی وکي او تاسو په ایمان دې وایي تاسو ماښام بیا هغه ماړه کاوه وایي کله پټی دي اوس غلي چې سم پټه دا غره پروګرام دی خو دې ورسره څنګه غم نه دی دته برداشت یو کوي کنه کوم وایي چې وکیل کې کوږي او یو نه کوي مستی کې تاسو چې کور ته پراره کنځل کوي کنه دا سره نا دې دې چې ته راوسته روټ تقاری کې تاسو څه کوي دا دې راوسی له بیا یو خاصه ته پوتا ټانډي پرتی دی وچا وته څه کاری کې کنه نو کاری کې دې ولې هر مو مالکا دې دا کاری دې تر پیدا کوي سړیو چې دغه له ګولې جرمانه چې چا کنسل وکړو نو 15 روپے جرمانه وکړو کلی کې د خلکو دا سمجھوتا کوي چې چا کنسل وکړو 100 روپے جرمانه ورکړو د څنګه تاسو کار کرا سمجھوتا کوي نو یو ګور په یو کې ته وایي لښه نو وایي نه ته دکره لګیو دې چې کله څه کې وایي چې پاسم نه غلطي دوه نه ما دیس یو څنګه مسلې په جوړه لاسونه یې کوی په 15 روپے
ये कोई को 50 रुपए मतलब कोई दे भेजा बेटा भेजा कि द खर्च पे ये कोई को 50 रुपए नहीं नो बया दा खबर चिकल लगी को कलो कि ये कोई को गोरा याद साथ है मगर हतर बिया मीना न वले खार न सख्त सी मंग अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया तक तीन रानी गुरु से मंग अल्लाह ने करान मंग इबादत को मंग मुल्क को मंग अमाल को मंग बाले कामयाबी और कथा से बेनारे उगलजीनु बी किलराडू बी प्रदय वस्तु तवाउतो नो तास पे दुनिया के प्रदय बिजम आपको तास बाले दराश नो अल्लाह रब्बुल इज्जत जितास शैतान बाले तोड़ है अल्लाह बता सुमान न माफ रुनो राशु मुसलमानानी पखपल जान मुसलमानान जुटू और खपली वेंदी मुदी तबरानी मुदी वेंदी अगोई त द तीन दावत वर्गु और तासु सोच को जवाना तास तवे मेन दे चाई रचा बने यो खबर याद साथ दे मोर सारे पर सुबह तक की बर्दाश्त करे दे मोर सारे पर सुबह तक की बर्दाश्त करे जब जिमी की तासु सी उस तास साथे हो के ब्लस्ते ने बिया कंबल पर के दा पजिमी की ता पखपल लुंदे तशपसवा तवे होते नन बमाता रगो इस्लाम को आगे मोख नमास्ताती तो पता नहीं इस्लाम कोला उठ से तो कोलू आराम मेरा रखो तुलयाने जुड़ू वड़े तुलयाने बालख्तुना वो दातुला खट बारस रहे की नहीं शुरू हुए दामो दा खट बालख तो नहीं तासे तो बड़ी सोच कर ले बाबा खैर बात बड़ा जामुन न सोच कोए न फिकर कोए ना हसीरा दशते सब तनरा दिखना तुम रहते ने चीज बालक तराश मोरा गलड़ू के खस पूस बालक जुड़ के पिदशपक मालूचान तू लियो कभी तवा पिदशपक मालूचान दावले दामिन दा मोर ताल तो बालक यार सातले दे वो जालिमा तो बकरा वो मोती मोर इस्लाह करे तो बकरा दे मोर ताबेदार जोड़ेगी तो बकरा दा मोर ते तीन पत्थर परवाना है मोर दे हमने रवाना दे मोर दा सरचा हमने से रास्ता सदे तो वली जी खादे लजी वली जी सुनत लजी प्लान कीजिए कि तमाम दी प्लान के चले वली जी तो कोन पर वली कर जी रास्ता जिम्मेवारी ना जिम्मेवारी तरुण रावी सु सोबा पदे टाटे पदी सांगू दयु अल्लाह दानो ही जमाता था चित्त सोचो कि चित्त आसमान सूप तो बुलंदी हो जमाता ने दाता पूछते कि चित्त सोचो का चित्त के आसमान के जानवर सु सेंटीमीटर गरम दे अदान वर सुमरत तेज दस पंग महीने थी मुझ पते पुरान खुदी सेंस दा चलो को चुराते बस सेंस सुनेगी जमास्तान अब जमारत तपूस की कि दान वर मादर करो दे बता तराना कोला तो बजिम की गरम से तो मा तूत करे तो तू शुरू मास्ते में तामुस कब तामाजी कर कब दते नवर दवजना स्टाप मेऊ की खगवाने त्रिखवाने पैदा की दो दते नवर दवजना स्टाप बदन बराबर ता गरमाइश पकारो देन वर्षता गरमाइश पूरा करो ता इबादत कर ले दे यो एहसान जवाब मारा कौन सा जवाब से निश्चय जवाब उड़ो निश्चय जवाब निश्चय यो गिलास बदाई मिशकात की हदीस ने मेरे सलातो सलाम फरमाए मन नूखिशा फिल क़ियामती यो सड़ी सरता मुखालमो क्लेशी जदी गिलास कीमत रख दे यो गिलास को कीमत रख मेरे सलाम हुई कि सुमरा ने कई कड़ी दिना ने कई दे वर्गी तो यो गिलास को कीमत दे सूचू तू रावी सु दफन माशुमान जिंदगी बराबर रवाना दा मुरी से दे दानन ठीक तमाता छु तो पार न सरगुरु दा दे अल्लाह मुरी से दे जान से मुरी से दे ठीक तमाता छु पहाड़ न सरगुरु दे जमास्ता कायद दे जमास्ता इमाम दे पेशवा दे रहनुमा दे रहबर दे मुअल्लिम दे जमास्ता आइडल दे कि दे माता का तस्लीम न को वल्लाह का माता करना और संपाला का माता करना जमास्ता के कामयाबी वागे ददी सड़ी पलास के जमास्ता थोड़े ददी उलमा पलास के ददी मुअल्लिमात पलास के कदा पल पड़े मंदुई तावारा न को दा पड़े ब शैतान उनी जो बबंदर पकड़वाने आज रजब सूचु
عالم ته دا ماشومان کینو قاری صاحب محترم مولوی صاحب محترم تا علم کړی دی تا دې لپاره کوشش کړی دی زما دې بچي ته قرآن چې دې قاری صاحب او مولوی صاحب تا ته وایي چې ستا بچي ته قرآن نه خیر ما پسې او دې عالم نه په مخ دوکه په مخ ولدوکه چې ته د دین دې زده کولی شو اوس ښودلی نه شي تر دې لایق نه په مخ ولدوکه تا ته به عالم نه ونه وایي عالم ستا په سوچ کې پروت دی ستا په فکر کې پروت دی ستا بچی کامیاب شي ستا زوی کامیاب شي ستا ورور کامیاب شي ستا زنانه پردې والا جوړه شي ستا زنانه حیا والا جوړه شي ستا زنانه جنت والا جوړه شي او چې ته دا وایې زموږ خلک خو سادهګان دي وایي ما ته کله کله زما د نسبیان وایي موږ موزي دي څنګه موزي دي مفتي صاحب دی که موږ هویت ته نه وي هویت کړو دې موږ موزي کوي وای د خدای ظالمانو زه خو چې لاړ شم تاسو به بوځم یو سړی په پوست تېروته نو شلو خپله توی ما په خپله روغ دی خپله توی ما په پوګه پورې واستوه هغه غریب شل دی ځاله نه شي تللی څو دی چې ما پورې مې زما څه پته لګي خپل عمل کوی نبي علیه صلات وسلام فاطمة الزهرا ته ویلي یا فاطمه اعملي فاطمې تا ته ګورې ما ویلي چې ته جنت سردار یې د دې دا مطلب نه چې ته به عمل نه کوې اعملي عمل کوه په خپل عمل به جنت ته ځې دا نه وایي زما پلار پیغمبر دې مسلمانانو دا هغه اولنی ټکی چې نبي علیه السلام څه فرمایلي ما ته الله فرمایي چې امرت ان اكون اول من اسلم ما ته دا حکم کړی شوی دی ما ته حکم دا شوی دی ان اكون اول من اسلم چې زه سره پیدا شم دا خلکو چې هغوی اسلام راوړي ان شاء الله مسلمانان به جوړي وکړي ان شاء الله دا سنجیو دي دا سنجیو دي نه کنه یار نه کنه دې کې خو فن نشته مسلمانی ځان له یو پند دی هر تکلیف ته به بیا هڅه کوي الله دې موږ صحیح مسلمانان جوړ کړي الله دې موږ تاسو ته توفیق راکړي الله دې موږ پروګرام د دې کړي د پاره د حیا د عزت سره وګورئ اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان جنة من ولدنا ونعيد ونمر لا من تنزل وتكاد من غير الناس لا ذنب احمد لا من القران حديث تابعات لا من الاسلام تابعات لا من سيد مسلمان لا من الاسلام صلاه مشتبه لا من الشيطان والرسول كان لا من القبر عذاب محفوظ لا من الاخره شر من النبي محفوظ لا من الجنه من الغيبات تبدي بهتان تردون لا من سيد مسلمان لا من الشفاعه والاتحاد ولا دين النبي بسنه ميزان مشاعر عزيز ومحترم كل ميزان ميزانين من لا شفاء كان عز وجل لا سنه خلق مسافرين کے اللہ خپل بچول ما دولت کے اللہ حلال رجوع تنظیم اللہ پر حکم منظور کو ضرور کرے اللہ رب العزت کے حیات عزت مرکز ہو اللہ بدی کی دین سے اللہ بدی کی دین واجب ہے اللہ قوم کی داسی عالمان پیدا اللہ حفظان پیدا اللہ دا پروگرام چا جو کرے اگر معلمہ استاد اور داغی شاگردان جو چا امداد مست و تعاون اللہ دوی دا صحیح پسند دربار کی قبول منظور اللہ دا دیوار دا عمل ہمیشہ روکان ہوگا اللہ دا دیوار دا عمل اللہ رب العزت دا عمل دیندار ہو اللہ من دا بیدینین محفوظ اللہ من دا بیدینین محفوظ اللہ من دا قبر عذاب محفوظ اللہ من دا حلال شریفین محفوظ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا رحمت